نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. دا سورة التکاثر دے مکی صورت دے په ابتدائی زمانہ د نبوت کې نازل شوه دے او د ابتدائی سورتونو نه دے. الله سبحانه وتعالی په دې صورت کې فرمایي الهاکم التکاثر، غافل کړی تاسو د مال د ډیروالی هرس، حتی زرتم المقابر، ورسیدلی تاسو قبرونو ته، کلا سوف تعلمون، هرگز نه بلکې زر به تاسو پوه شئ، ثم کلا سوف تعلمون، بیا هرگز نه بلکې زر به تاسو پوه شئ. کلا لو تعلمون علم الیقین، هرگز نه بلکې که چېرې تاسو پوه شئ په یقیني طور باندې، لترون الجحیم، تاسو به خامخا ووینئ دوزخ لره، ثم لترونها، بیا به خامخا تاسو ووینئ هغه، عین الیقین، د یقین په سترګه باندې، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بیا به خامخا تاسو نه تپوس کولی شي په دغه ورځ د نعمتونو په باره کې. الله سبحانه وتعالی په دې صورت کې مونږ ته قبر او حشر د آخرت هغه ټول منظرونه یادوي، او الله سبحانه وتعالی مونږ ته په دې کې نصیحت کړی دی چې تاسو یعنی د دنیا سره دومره محبت مکوئ چې بیا وروستو تاسو په هغې باندې خپېمانه یئ او هغه ستاسو دپاره وبال جان جوړ شي، ستاسو دپاره د پکړ ذریعه جوړه شي، د نیولو ذریعه جوړه شي. ځکه الله سبحانه وتعالی په دې کې وفرمیل چې الهاکم التکاثر، غافله کړئ تاسو د مال د ډیرولو هرس. انسان چې کله په دې دنیا کې ځوانۍ ته ورسي، د ځوانۍ نه بیا لږ بوډاپۍ ته لاړ شي او د پوخ عمر ته ورسي، نو بس د مال د حاصلولو چکر وي. بعضې وخت کې نفس و شیطان په چا باندې غالب شي او هغه دومره مغلوبه کی چې هغه د حرام او د حلالو تمیز هم نه کوي، د الله حکمونه هم پکې ماتوي او هغه مال د حاصلولو کوشش کوي. لکه مثال یو سړی دی هغه د غلا په ذریعه سره چې کوم دی مال را پیدا کوي، یا یو سړی دی هغه بل رور مسلمان لا یا بل انسان له دوکه ورکوي، یا یو سړی دی هغه په دروغو باندې قسمونه خوري، یا یو سړی دی هغه نوکر پیشه دی او نوکري سمه نه کوي او تنخواه پوره اخلي. نو دا ټولې خبرې داسې دي چې یعنی مطلب دا د مال د راغونډولو او ذریعه ده او د زیاتولو یو ذریعه ده، او د دې دپاره الله سبحانه وتعالی په دې کې وفرمایل چې دا تاسو یعنی حلاقت طرف ته بوځي د مال دا ډیروالی چې یعنی د انسان حرص او لالچ وي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي، وایي که چېرې د انسان لا یو وادي وایي د دوه غرونو په منځ کې یو لوی میدان چې وي، دا د سرو زرو ډکه کې او ورې کې، نو دی و بیا وایي چې یاره یو بله وادي هم دغه شانتې وي، نو بیا که وایي دویمه هم وله ورکړي نو درېیمه به غواړي،
خو د ده هرس لالچ به نه ختمیږي تر دې پورې چې د مرګ یعنی مړ شي او د ځمکې له لاړ شي، نو بس د هرس لالچ به ختم شي. او یو بل حدیث مبارک کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي، مفهوم داسې دی چې انسان زړیږي خو د ده دوه څیزونه چې کوم دي نو هغه د ده زیاتیږي، هغه نور هم ځوانیږي. یعنی هغه کې یو دی یعنی د خواهشاتو نفسانیو دا خواهشات پکې ډیر زیاتیږي، او یو د مال او دولت هرس پکې ډیر زیاتیږي. دا دوه څیزونه چې کوم دي دا به صرف په مرګ باندې ختمیږي. دا که یو سړی بالکل اپاهت شي کنه او بالکل لاس خپې کار پریم دي، خو لیکن د دماغ لا سټ وي، نو دی په هغه وخت کې د مال او دولت د راغونډولو کوشش کوي. بیا الله پاک فرمایي چې حتی زرتم المقابر، تر دې چې ورسېدلی تاسو قبرونو ته. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، هرگز نه زر به تاسو پوه شئ او بیا هرگز نه زر به تاسو پوه شئ. الله سبحانه وتعالی د تاکید دپاره دا خبره دوه پیرې فرمایلې ده چې ډیر زر به تاسو پوه شئ په دې خبره باندې چې یعنی دا ما دا دنیا کې چې کوم غلط طریقې سره مال را جمع کولو یا د مال هرس لالچ په ما کې ډیر زیاتو، حرام حلال به نه کتو، یا می په ښه طریقه سره پیدا کړو خو بیا مې مال خوندي کړو، د الله حق مې پکې نو ادا کړی، د غریبانانو مسکینانو یتیمانو خیال مې نو ساتلی. نو په دې ټولو باندې به بیا یعنی دې پیمانه وي او دته چې کله دې علم وشي نو دی وایي چې کاش ما یو روپۍ هم د ځان نه په وراثت کې رستو نه وه پرېښې. یو صحابي وفات کېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تپوس لاړو، ورته یې په څه حال کې وی ماشاءالله وی د الله یره مې ډیره زیاته په زړه کې ده او د الله نه مې دا امید دی د خپلو ګناهونو چې یعنی مطلب الله پاک په ماته معافي وکړي، او بل زما ډیر زیات مال دی او زما 2 یا 3 لونه دي، نو زه دا غواړم چې یره بس زه خپل مال خیرات کم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ته دا اوس نشي خیرات کولی، ولې د اخیری وخت و. نو هغه ورته چې ښځه نیم به خیرات کم، وایي نه نیم هم نشي کولی. نو بیا ورته چې ښځه 3 حصه به وکړم، وایي یا 3 حصه کولی شي خو دا هم ډېره ده. یعنی چې کله انسان دغه اخیری وخت ته لاړ شي نو دی که بیا څه دغه کوي نو دی بیا هغه نشي کولی. رسول پاک صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث مبارک کې فرمایي چې انسان هغه دی چې هغه دی ښه په ځوانۍ کې وي او ښه په جوش کې وي او دی ښه د مال په ګټلو باندې قادر وي او بیا د هغې په الوزولو باندې قادر وي او دی په دغه وخت کې الله پاک یادو ساتي او دی د الله په نوم باندې خیرات وکړي، زکات ورکړي او خلکو سره چې کوم دی مددونه وکړي، غریبانانو فقراو مساکینو سره. نو د چې کوم دی نو دغه خیرات د هغه خیرات نه ډېر بهتر دی چې کوم دی په اخیری وخت کې یعنی کوي، ځکه چې لا دی صحیح سلامت دی، صحت ښه جوړ دی، د بیمارۍ دغه پکې نشته او دته ښه یعنی په دې باندې یقین دی چې زه به اوس د خپل مال استعمالوم، په خپل استعمال کې به راولم، د مرګ تمه لا نشته او دی دغه وخت کې مال خرج کوي د الله په نوم باندې، د دغې مال د خرج کولو ډېر زیات او لوی فضیلت دی. بیا الله پاک فرمایي کلا لو تعلمون علم الیقین، هرگز نه که چېرې تاسو پوه شئ په یقیني طور باندې لترون الجحیم، نو تاسو به خامخا ووینئ دوزخ لره، ثم لترونها، بیا خامخا به تاسو ووینئ هغه عین الیقین، د یقین په سترګه باندې، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بیا به خامخا تاسو نه تپوس کولی شي په دغه ورځ د نعمتونو په باره کې. رسول پاک صلی الله علیه و وسلم یو ورځې د لوږې نه بې قراره شو او راووتو د کور نه. په دې کې ګوري نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را روان دی، هغه نه تپوس کوي چې ولې صدیقه ته په دې وخت باندې د کور راووتې؟ ورته یې جی یاره بس لږ لوږې په مخ اخیستی وم، یعنی اوږې شوی وم، کوم څیز چې وایي تاسو راویستی وي هغه څیز زه هم راویستی یم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وله په مخه بیا ورغو، داسې چې مخکې لږ لاړه،
نو هغه ته وایي چې څنګه راوتې ته به ټایم داسې بار ګرځې را ګرځې لکه غرمه ټایم په دې عربو کې غرمه چې کوم دی نو دا سخته غرمه په دې کې ډېر زیات نور لګي او ډېره زیاته ګرمي وي او ورته وایي چې وایي د لوږې د وجې نه خوب نه راتلو بس آرام نه راتلو بس بار راووتم وایي ښځه راځئ ابوالهیثم رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی د هغه باغ ته ورغه او ورته وایي راځئ اوس هلته کې لږ ورځو ابوالهیثم طرف ته هغه له چې لاړه نو هغه کور نو هغه ته آوازونه وکړه سلام یې واچولو په کور کې نو بیبي یې چې کوم دی نو یو پیر سلام وانغشتو بیا سلام هغه په زړه کې سلام غشتو خو په تیز आवाज ورنکو رسول الله سلام په واپسې کې شو یک د مغبي راوته ورته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ولې واپس کیږئ راځئ او ورته چې مونږ ویګنی بس سوچ نشته درې پیری आवाज مو کو درې پیری بس سونه طریقه درې پیرونه پس بیا چې کوم دینو یو ململا او درېدل لري پکار نو او ورته چې دا قربان زه خو دې دپاره ما تاسو له اواز نه درکړو چې مونږ وایي چې ته په مونږ باندې بار بار سلامونه واچوې دا دعایه کلمه ده چونکې الله پاک مو سلامت لره الله پاک تاسو ټول سلامت ساته که نه نو د الله سلامتي دې وي په تاسو باندې دا دعایه کلمې دي نو هغه خوشحالېده هغه عربي ښځه وه هغه په دې باندې پوهېده چې د سلام څه معنی او مفهوم او مقصد دی نو هغې وی چې یاره مونږ ته د برکتونو او د سوالونو الله پاک حبیب صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو مونږ ته سوال کوي او مونږ ته دعاګانې راکوي نو چې تا راته ډېرې راکړي بس هغه بیا ورته وایي چې ښه دا ورته وایي چې ابوالهیثم چېرته دی ورته وایي هغه خو لږ داسې اوبو له جوړ تللی دی او اوبه به راډه کوي د کور دپاره وایي ښه وایي بس بیا څنګه چل دی وایي مونږ ځو که نه وایي نه بس تاسو لږ کښېنئ وایي اوس به هغه راشي بس بیا هغې کې هغه صحابي راغو هغه ډېر زیات خوشحال شو وایي زه نن ډېر زیات بختور یم چې زما میلمه محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري دي او بیا ورله د کجورو خوشې راماتې کړي چې په هغې کې یعنی پخې او کچا او درمیانه کجورې ګډې وډې وي او هغې دغه کولې روې وړې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مخې ته کېښوي او بیا هغه خوراک شروع کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې وایي دا دومره ډېر دې څه راغه کې یاره جي وایي دا دومره شاخ دې څه راماتول لږې غوندې کجورې به دې راوړې وایي نه ما وایي چې تاسو هر قسم کجورې څوک کچه خوښوي او څوک پخې خوښوي څوک درمیانه خوښوي نو تاسو هر قسم کجورې وخورئ دې ته وایي مینه او محبت بیا لاړو د اوبو ډک جام یې ولې د یخو اوبو راوړو او هغه چې کوم دی نو وله ورکو رسول پاک صلی الله علیه وسلم او صحابه کجورې مو خوړې بیا ورپسې اوبه وڅښلې او بیا وفرمایل وایي دا هغه نعمتونه دي چې الله سبحانه وتعالی به زموږ نه په آخرت کې د دې تپوس کوي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته چې د دې په باره کې به زموږ نه تپوس کوي چې صرف په دې دومره لوږې حالت کې مونږ لیله دا کجورې او دا اوبه مو وڅښلې وایي وایي دا الله سبحانه وتعالی هر نعمت چې هغه مونږ استعمالو د دې په باره کې مونږ نه تپوس کیږي اوس مونږ او تاسو په دې باندې سوچ وکړو د الله شکر چې څوک نه ادا کوي نو هغه به بیا څه جواب په آخرت کې ورکوي د دې لپاره د الله شکر ډېر زیات ادا کول پکار دي او د الله د شکر د ادا کولو ړومبی پوړی چې کومه ده نو هغه داره چې د الله سبحانه وتعالی د طرف ناموازن اذان وکړي او مونږ مونځ له لاړ شو 15 وخته مونځ په خپل وخت باندې کول دا د الله د نعمتونو شکرګزاري ده دې سره د الله ذکر باندې اهتمام کول د الله د کلام د تلاوت اهتمام کول خلکو سره نیکی کول او د بدنه خلک محفوظ خپل لاس نه د خپل ژبې نه خلک محفوظ ساتل او دغه شانتي خلکو ته خیر ښېګړه او فایده ور رسول کاغه په لاس خپې وي او که د خپل مال د وجې نه وي نو دې طریقې سره چې کوم دی نو الله سبحانه وتعالی به زمونږه دغه چې کوم دی نو نعمتونه به بیا مونږ ته الله سبحانه وتعالی معاف بکي او مونږ له به د هغې اجر او ثوابونه به راکړي د هغې په ځای باندې نو او چې څوک داسې نه کوي نو بیا به الله پاک ته دې نعمتونو تپوس کوي چې ما تاسو دنیا ته لیږلي وي دا دومره نعمتونه مې درکړي نور سپومی مې له پیدا کړی ګرمي یخني او دا مختلف قسم میوې دانې او دا ټول هر څه تاسو چې استعمالول کپړې او کورونه او دومره جایدادونه او دومره هر څه نو د هغې په شکریه کې تاسو څه کړي دي
نو چې یو سړي بیا د الله عبادت هم نه کړي او د الله بندګانو ته یعنی تکلیف هم رسولي نو هغه بیا څه جواب ورکوي په هغه ورځ به بیا موږ سره هېڅ جواب ني الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول صالحان بندګان خپل وګرځوي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا الله زموږ د ناسته په خپل درګاه قبول او منظور کړي او یا الله زمونږ د ګناهونو د رجیدو سبب وګرځي مونږ ته زمونږ اهل عیال ته ټول مؤمنان مسلمانانو انسانانو ته هدایت نصیب کړي یا الله په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران شفایاب کې څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي د چا څه شریعه جات یا الله د خپل غیبي خزانو ورته پوره کړي د حق ولاړو د رزق فراغ سبب ټول مؤمنان مسلمانان په خپل کور کې وطن مانیو کې یا الله په آخر کې مدازي مشانه کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم